بسم الله الرحمن الرحیم. نن د روژې دویمه ورځ ده، د جمعې ورځ ده او د غوښو همیشه چې دی د چرګانو غوښو او سبزیانو په اسټالونو باندې رش دی. نن د انتظامیه طرفه د خیمې خرڅولو باندې 5000 روپۍ پرچه اخیستی شوې ده. د انتظامیې نه به هم تپوس کوو، خو دلته زه تېرېدم په دې خلکو کې ډېر زیات په دې حواله تشویش و. ده راته ووایه حنیف صاحب چې دلته دا خیمه تاسو هم راواخېسته، نو ده په دې خیمه کې څه ملاوټ ولیدله پرته؟ یاره هیڅ ملاوټ پکې نشته دی او دا شینو چې دی د ماشاءالله ډېر ښکلی کار کوي. د دوی ټول د هر څه ولټول او نور پکې څه مسله نه وه چې هېڅ ورته میلاو نه شول، نو دا قیمه دې خرابه ده. په قیمې ولې 15000 روپۍ دی، دا لږ د دنیا او خلکو دی د 100 روپو ورکوي، دی د 50 روپو ورکوي او دا پرېږدوه. دغه چرګان والا چې دی دا په دې زمانه کې په 900 په 1100 روپۍ چرګ دی. د یو غریب سړی ځان له ثابت چرګ اخیستی شي، وایي ته کولاو چرګ خرڅې یا لکه دا کولاو چرګ ته ویې لکه دا هغه هلک دی کولاو چرګ خرڅې دی نه پرېږدو. هیڅ مسله نه وه. خان جي رالو ایسي صاحب ماته وی وای دا تاول یې لل کړي دي. خان جي نو کولا هم د دې لپاره لل کړي چې دا تیار پراته څوک راځي 100 روپۍ غواړي. ایسي صاحب د خولې دا سوال جواب ول ماته ما وتی ما دلته ټول غریبانان نازي وای نه دي راځي کنه. نه نو چې ستاسو چرګان یا غوښه دغه کېږي، حنیف صاحب دا خبره ته وکړه دلته چې دا مشروبات ملاوټي یا دلته کې چرس او منشیات خرڅېږي، نو دغه ولې نه؟ ورځه ما خبره ورځه ما وروره د پنجاب نه یو کافر شیره روان شي، هغه ټینکر هغه روغ دی. زما ګجر د دې علاقې د خپلو پی راوړي اوبه یې به کې اچولی سه، نور څه خو به نه یې که نه د دغې څه پته لګي هغه رانیسي. او دغه پاسته چې په موټروی باندې دا شی ورکړه کاغذ ورته ښیي، دا زما دا ورور دی دی چرګ خرڅوي. زما به وس کېږي او یا نه زه به د 200 روپو چرګ الم. زه ثابت پنډوکی اخیستی شم، ستا په ما کې دوره دم شته. او دا وګوره دا پرچه دا وګوره دا لږ به څومره چرګان خرڅوي او دی به څومره پیسې ګټي دا ورځي. دا راته ووایه تاسو یوه ډېره اهم خبره وکړه د چرګانو ټینکر را روان شي د پیو او هغه راځي هغه دلته کې بالکل پاس دی، هغه پاس دی. بل دا نه دا اوس چې د وړه روان دی د خدای تعالی باندې ادمه په 1300 روپۍ دي زما دي په خدای قسمي چې په دې ماشینانو کې په دې چې دا څومره میلونه دي او دا څومره ماشینان دي په دې کې خرڅېږي او په ما په 2800 روپۍ را خرڅوي. ولې را خرڅوي؟ بورۍ ورته صرف بدلوي، بورۍ ورته بدلوي او په خدای چې بدلوي چا وړي دي هغه مخکې د ماشین نه چې چا وړي هغو ته هم پته ده چې زما وړه څنګه ول. اوس چې دا یې ورته اچولي دي هغه تور صافون یې ښکاره شي، نو خو جو خلک پېژني دا د 1300 د وړو هم خلک پېژني، دا 2800 هغه هم پېژني. وروره دا چل روان دی، د دې نشته څه روژه ده صرف د جیب دپاره د دې خپلو خشماشو دپاره د دې لږ څه ګناه دی. دا په کار ده چې اصلاح وشي، جرمانې په ځل اصلاح دې وشي او جرمانې دې نه لګي او د دې قوم باندې دې رحم وکړي. د خدای تعالی جزانان دي، د خدای تعالی باندې ادم رزق نشته، خلک په ځان پورې اریان دی. اوس وایي لا سرکاري روان دي، خدای خبر چې دا مې واورېدل وایي هغه هم چې دی نو خرڅ کړل، هغه سرکاري هم خرڅ کړل. او غریب سړی اهل نه دی او امیر سړی اهل نه دی، دغه خبر ورته دا ولې د دې نه مخکې حکومت نه هم خلک فریاد وکړو، دا موجوده نګران حکومت خو بالکل هغه مخکې خو په خدای په کلمه د رب یقین وکړه که په دې مخکې حکومت کې یاره یا غریب نه مې دا فریاد اورېدلی یا مې د امیر نه اورېدلی. اوس خو په ټولو باندې چې دی نو لکه خپۍ هغه ودې ده هغه غټ هم چغې وایي او غریب خو وایي خو په غریب اریا هغه نه ګوډه ګوزار. اوس دا 11 میاشتې وشوې زما دې په خدای قسم چې ما پاسپورټ جوړ کړی او په تصور کې مې ما دا ملک پرېږدم چې ته دې وچوله څه وکړې بل ځای به یې ګوره ګډوډ دلته به یې په دې وړو خورو. دا خو تباهي ده. بس تا پړه سارمان دی ته ولې خاندې؟ جی د دې ماشین نه چې مونږ کوم وړه وړو که نه هغه حقه وړه دي چې دغه کې راځي الله پاک په سره راځي دی همدغه وړه دي هغه پکې ګاډي کې دلته خرڅېږي او په تاسو او جی او بورۍ ورته صرف بدلوي، بورۍ بدلوي دلته دې نور وړو سره ګاډي کې دا غوښو والا چرګان والا دا فریاد کوي چې یاره دغه مافیا دي ونیسي، څوک چې چرس منشیات او جعلي مشروبات او جعلي پی خرڅوي هغه دې ونیسي، د غوښو او د چرګانو والا دې قلار شي. تاسو دا وایئ یره هر یو سیده شي مستقیم ته برابر شي نو صحیح به یې جوړ او نه چې دا زه هم برابر شم ته هم برابر شي بل هم برابر شي هېڅ په بیا نه وي. تورات دا ووایه په دې دغه کې تا دې پرچه پسې درکړه په دې کې خبر راته وکړه برابر ولو نور څه وسې ونه رسېږي بیا یې ته خیمه ولیکئ
دا قیمه ماشین پاک دی نو په قیمه باندې څه جرمانه ده دا نن چې دی د انتظامیه طرفه بازار شوی په هغې باندې دلته په خلکو کې ډېر زیات تشویش دی یقینا چې په بریکوټ کې ګراني ده دلته چې تو فروټ الې نو په هغې دپاره به ځمکه خرڅې فروټ دونه ګران دي خو دوی دا خبره کوي چې کم اوړه راځي یا دغه اوړه چې دی بیا په دې ته پوجای بدلېږي ګودامونه دي ورته او ورسره د پیو کانټینر روزانه راځي په لنډاکي باندې نو دا خلک وایي چې دغه ولې نه نیسي چې دلته لوکل دکانداران تنګېږي په دې باندې موږ د انتظامیې سره خبره کوو چې یاره دا دونه صورتحال ولې رالو او دا قصابان چې دلته دي یا دغه قصابان دوی د 100 روپو غوښه هم ورکوي او دا غوښه تاسو وګورئ تو لږه راچوته که دا غوښه دا تازه زندګۍ کې خرڅ کړه دا ګوره دا زموږ د مخې حلالوي دا زی حلالوي او د دې وطن سروي دي د کتې نه هم نه راولي چې دا بیمار دي دا انتهایی لکه دلته چې دی یو تشویش رخ شوی دی او دا خلک چې دی ډېر زیات په احتجاج مجبوره دی چې یاره کمه مافیا ده کم چې د وړو ته بورۍ بدلی دغه ځای ښه د روډ په غاړه کم چې د څښاو دالو نه د پیکوړو وړه وباسي کم چې دلته مافیا ده هغه وایي د انتظامیې سره بالکل جوړ دي نو پکار دا ده چې انتظامیه په دغه خلکو هم لاس پورته کړي دا وختي بریکوټ ته د دیر باجوړ او د شانګلې نه داسې خلک راغلي دي چې په مختلفو جرایمو کې هم ککړ دي په هغې باندې هېڅ چیک اینډ بیلنس نشته خو دلته کې یو سړی غوښه خرڅی دی لاله هم دلته کوي ورسره د خیمې ته یو صفا مشین لګولی دی یو چرګان والا هم دلته یو امیر صاحب ماته فریاد وکړو چې یاره زما په چرګانو خرڅولو باندې هم 2000 روپۍ زه پرچه شم په دې ټول صورتحال نظرثاني پکار ده او دا وخت دا ولس په دې مجبوره شوی په خودکشیانو مجبوره شوی دی دلته یو طرف ته چې دی روزګار نشته بدامني ده بل طرف ته چې دی د انتظامیې د طرفه داسې قسمه سټیپ اخیستل هم چې دی موضوع نه دي انتظامیې له پکار دي چې د وړو مافیا ونیسي د چا په حجرو کې وړه پراته دي د چا په مشینانو کې وړه پراته دي دغه مافیا چې دي هغه دي زر تر زره ونیسي او دې عوامو له دې د یو چرګ دپاره صاحب وایي تاسو ته به وایي چې کولاو چرګ نه خرڅې شپږ اووه کسان به راغونډي په شپږ اووه کسه به یو چرګ اخلي بیا به یې ځان له په کور کې شي دا لکه د کېدو خبره ده چې دا کم زنده شپږ کسه به زه یو ځای کوم چې لکه دا چرګ مې په تاسو خرڅ کړو دا خدای حلال کی حلال نه مردار نه دی په دې هوټلو کې وګوره څښا پسخا دا شاید حالې چې دي په دې کې یو حلال چرګ چا لیدلی خو خوري او چې چرګ مردار یو که دغی چې تا وله سور کړی څوک پې پوهېږي چې دا مردار دی غوښو والې پرچې ورکړي دي کوم چې ظلم کوي په 800 روپۍ کیلو په 900 روپۍ کیلو ورکوي هغه نه پرچه کوي کوم چې په 600 روپۍ د غټه غوښه نه میخې ورکوي نو هغه پرچه کوي او هغو سره ظلم کوي انتظامیې والا خدای خبر چې دوی کم راکچې والا څه ورکوي نه د بزې غوښه نه نه ګډ غوښه ده ټوله دنیا هغه به راوایي جېر ده کچه نه ده غوا غوښه کچه نه ده د شخیق غوښه کچه نه ده دا په کچه کې نه حسابېږي او دو په 800 په 900 خرڅوي هغه دو نه پرچه کوي او کم چې په 600 خرڅوي ته وایه دا دکاندار چې 15000 روپۍ پرچه شونده به نن 15000 روپۍ ګټلي خدای ګواه دی چې که زه یو روپۍ هم ګټلي په دې تیاره غوښه کې 2-3 زره به یې تاوان کړي ما نه نن پرچه را کړې ده په خپله او ما د تاڼې نه غوښه راوړې زما د قسمې چې زه په هغې باندې دونه ستومان وم چې ما یې زه به نن 4,000-5,000 لازمي بایلمه او 5,000 ته ویې وړې چې آخر زه به د کم ځنده پیدا کوم 9000 ستا تاوان 9000 زما تاوان وشو ول دا به زه بل ځای نه دا به دې عوام نه وباسم دا عوام به خرابوم ول دې به بل ځای نه وباسي دې به د دې عوامو نه غالي په کیلو به یې حساب باندې ګرانه ورکوي او غوښه به هم ګرانه ورکوي دا خو چې لکه کساب سره ظلم نه کوي خو دا خلک دی سره ظلم کوي دا عوام ظلم نه درنګ جهان مننه دلته خلک ډېر زیات خفه دي په دې خبره د دې غوښې والا چې دی په سپورټ کې دلته دنیا په سلونو خلک راغونډ شوي چې یاره دی خو د 50 د 100 غوښه هم ورکوي او دا میخه غوا دی دلته حلالۍ د 15,000 روپۍ نن تاوان په د کرایې او د بجلۍ ناروا بیلونه ورسره د میونسپل کمیټۍ ټیکسونه نو دی هم ان قریب وایي چې یاره ما پاسپورټ رخ کړی ملک پرېږدم او دا چا چې خبرې وکړې نو دغه خلک هم وایي چې موږ ان قریب دا ملک پرېږدو دلته غریب ولس چې دی هغه په دواړو لاسو باندې لوټلی کېږي او دلته چې کم د وړو مافیا دي کم چې د دالو نه د پیکوړو وړه وباسي کم چې د پیو کانټینر روزانه راځي په لنډاکي باندې د حلال فوډ چټ ورسره د هغوی انرژي ورسره او دغه کیمیکل والا پی خرڅوي چې د خلکو ته کینسر او دنیا مرضونه لګېدلي په دې ټولو خبرو باندې نظرثاني پکار ده او دلته چې کم لوکل دکانداران دي غریبانان دي
یا څوک ټیک کار کوي چې کوم د خپل د غوښې د تخ راکړی نو په دې باندې په لکونو روپۍ خرچه کړي صفایي یو ټچي ورکړی دی یا داسې شازیب چې کومه خبره وکړه چې یاره ما ته هم نن پرچه میلاو شو او 4 زره مې په غوښه کې وبایللې 15 زره نه انتظامیه وړي نو د دې حل جرمانې نه دي د دې حل خپل افسران خوشحالول نه دي د دې حل د غریب ولس د اینو ویستو د چمړې نه دا پیسې ویستل او په سرکاري خزانې ته رسول نه دي د دې حل چې دی کېناستل دي چې دې خلکو ته ریلیف ورکړي او کوم چې مافیا ده غټ غټ مافیا ده د هغو خلاف کارروایي وکړي. مسل بچا لره که اجازت د الله پاک